وایم السلام علیکم. زه یم جبیر خان. دا وخت مونږ د خپل کور ماډل سکول کې ولاړ یو. څنګه تاسو ته پته ده چې د نهم لسم چې کوم رزلټ آوټ شو په هغې کې چې دی ډېرو کسانو برخې واخیستې، هغې چې دی محنت کړی و، هغوی دې ځای ته رارسېدلي. نن د هغې باقاعده اعلان وشو چې هغې کې کم کسانو پوزیشن یې اخیستی دی. دا وخت را سره یو ماشوم ولاړ دی چې هغه تعلق د شنګلې سره دی او هغه فرست پوزیشن اخیستی. دا سره به خبرې اترې کوو چې آیا دې ننني خوشحالۍ ته د ننني سوکالۍ ته دې پس نظر ګوري. د هغه وینا څه ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم خو سیار احمد دی او د پلار والي صاحب نوم مې چې دی نثار احمد دی. دی پولیسو کې جاب کوي او زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه چې پوزیشن راغلی او دا ټول د استادانو محنتو او د والدین دواګانې وي. او وړو ته خو طالب العلم ته خو دا میسیج دا کومه چې هر یو سړی چې دی نو که ځان وپېژني ښه خبره ده او هر سړي کې دا قوت دی چې هغه اخیستی شي. دا نه دی چې یو کس وایي چې زه نشم اخیستی او دا ډېر ګرانه خبره ده. زموږ په خپله توقع نه وه خو کار کو، کانسپچوال سټډي کوله، دغه کوله. هاسټل کې ډېر زیات محنت کړی او سینیر هاسټل د الازهر او استادانو ډېر زیات محنت کړی نو د هغې د وجې نه الله پاک دا پوزیشن راکړو. دا راته ووایه چې مارکس چې څونه دي او پوزیشن دی هغه فرست پوزیشن دی، په دې باندې چې دی مطلب څونه خوشحالي محسوس کوي. نور چې کوم سټوډنټان دي چې هغه اهل زده لیکي خو چونکې د هغې پوزیشن نه جوړېږي، هغې ته به څه پیغام ورکوي؟ جی نن خو زه ډېر زیات خوشحاله یم او مارکس مې چې دي 1080 دي، ډېر زیات خوشحاله یم. خو دا نور چې دي دوم محنت کړی او ښه ډېر شی محنت کړی ځکه چې زمونږ په نهم کې مونږ چې الازهر سکول کې وو نو 80 کسان داسې وو چې ټاپ 10 کې راغلي وو. نو کمپټیشن ډېر زیات سخت او د کمپټیشن د وجې نه مونږ ډېر زیات محنت وکړو. محنت چې کله وکړو نو خفګان خو نه دی پکار و، د هر سړي خپل قسمت وي. خو زه به دا ووایم چې ډسکریج کېږئ مه او زه حوصله وساتئ. انشاءالله دا کامیابي به بل ځای کې تاسو له الله پاک راکړي. وړه پوښتنه به کومه چې د شنګلې چې کوم ده تاسو پته ده هغه یو پسمنده علاقه ده، په هغې کې دونه رسایي نه کېږي. زیاتره پکې د کولي مزدوران دي چې هغې خپلو بچو باندې تعلیم حاصلول غواړي خو چونکې هغې ته هغه موقع نه فراهم کېږي. هغې په حواله به څه ویل غواړي؟ هغو ته خو دغه پیغام ورکوو چې لاول خو داسې دی چې محنت دې وکړي چې ځان سکولونو کې سرکاري سکولونه د هغې د کویلې کار خو هر وخت کېږي. خو دا سبق چې دی سبق چې خلک ووایي نو بیا خو دا دغه نه چې سبق مې نه دی ویلی کویلې له تلی یم دغه له تلی یم. نو ښه خبره دا ده چې اول سړی سبق ووایي بیا دغه وکړي.